السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه تاسو سره یوه ویډیو شیر کوم. ما څه موده مخکې یوه ویډیو کړې وه، هغه تاسو وکسئ. سلامونه احترامات دا په جرمن کې یوه جلکۍ ده، دا خپل واده کول غواړي، خپل واده دپاره دا جلکۍ چې کومه ده سامان خرڅوي، ژوند ته پیسې بچت کوي، دې پاره څه مطلب هغه واده کې خرچه وشي. د دغې جلکۍ په 9 تاریخ باندې واده ده. کې په جرمن کې د چا واده باندې داسې خرچه نه رسي. اول خو دې کې ودونه نه کېږي، بس جلکۍ وړکه سره خپله منځ کې چې کې ملګري شي، یا سکول کې یا کالج کې یا یونیورسټۍ کې یا چې د پارک کې بازار کې چې د ملګري شي، بس مغه نه ملګرتیا جوړه شي. بس یو بل ته ووایي ته مو کره پاتې کېږه یا به زه تو کره پاتې کېږم. بس چو کور کې زوی وي، بس یو بل ته مطلب فیصله وکړي، روغه جوړه وکړي. څه مثال به داسې کې په خیر سره نه پاتې کېږو، ته مو کره یا زه تو کره. بیا که واده کوي په عدالت کې واده کوي، هغه باندې هم څه خرچه نه رسي. دا ورکې نشته. ته ماته دوره جامې وکړه، جوړې وکړه، سینډل وکړه، بوټونه وکړه، کړۍ واخله، بوټونه واخله، سونه راته وکړه، دا راته وکړه، بر قسمو ته ډکه. دا کیسې بیسې داسې کې نشته. بس که واده کوي چې بیا واده وکړي، بس سمپل څو روپۍ خرچه رسي په خپل ځوان باندې. ځان ته یوه جوړه کوي که دوې جوړې کوي جلکۍ یا سړی مثل هغه وکړي. یو چې کومه واده والا جوړه وي، بس هغه جلکۍ په خپله باندې وکړي یا ورته هغه میړه تحفه ورکړي. بس دا خرچه ہے. نورې خرچې مرچې دې کې نشته. خیر ظلیمون خپل منځ کې هلته کې ګزاره شروع کوي. پاکستان کې، افغانستان کې دا پیسې میسې دا سامانونه دا شیان مه اخلئ. بس خپل منځ کې یو بل ته وایي چې مثال بس ما واده که زه به ته واده کوم، ته خبره ختمه شي. ولا ډېره به ګرانه شي. اوس مهنګايي ډېره ده. چې ودونه نه وي هغه چال وال په خپله باندې وکړئ. بس هغه جلکۍ تا په کور دي، هغه بهو کور والا تا په کور دي، از کوم موړ که د هغه تا په کور دي. د خرچو مارچونه راوځئ، سمپل واده وکړئ. ته بس تاوان موان ورکې ډېر نه وي.